बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासु कर माशूम पैदा कीगी नो दागे शरी अहकाम गोरे چې کله ماشوم پیدا شي په لومبۍ ورځ باندې درې کارونه دي او په اوومه ورځ باندې شپږ کارونه دي. یاد یې وساتئ، عمل پې وکړئ، هېڅ خرچه پې نه لګي، د شریعت مطابق هر یو کار وکړئ. په لومبۍ ورځ یې تاسو ماشوم صفا کې پاک صاف نیم ګرم اوبو باندې، بیا په ښیښ وخت کې بانګ، په ګز وخت کې اقامت، عام بانګ د سارې نه ماشوم به ودروئ، خپل لاس کې ونیسئ یا د بل لاس کې په ولاړه بانګ به ووایي. دا طریقه ده. هر کس بانګ ویلی شي، خو چې نیک الله والی نو ښه. دا توحید او دعوت آواز دی. یو نیک ښځه یا یو نیک سړی د هغې خوله کې یو څیز واچوي، د کجورې وړه ټوکړه یا شهد، هغه د ماشوم په تالو کې ولګوي. ګوټي، تحنیک، دا درې کار دي. په اوومه ورځ باندې شپږ کار دي. ویښته والا ختم کې هغه سپینو زرو سره وتلی، 300 روپۍ ورکړې، دې نه کمې پیسې جوړېږي. په سر والا زعفران ومږې، د 500 روپو راوالی، اوبو نیم ګرم اوبو کې ولګې، دې سره ماشوم طاقت ورشي. اوس وله سنت وکړې چې څونه سنت ناوخته کېږي بیا ټیک کېږي نه، دا پټی 3 ورځو کې ټیک شي. سنت په اوومه ورځ دا مسله ده. کاله کې 2 چیلې، که جنۍ نه یو چیلې، کاله کې یو چیلې وکړې نو هم جایز دي، او که عقیقه ونه کړې نو ګناه نشته. پریشانه کېږي مه چې زنګ خو عقیقه نه شوی جي څونه ګناهګار یو. نه، په اوومه ورځ عقیقه سنت ده. په 14 او 21 ورځ باندې عقیقه مستحب ده، بیا عقیقه نشته، صدقه ده. که غټ ځناور کې نو نشته، خو اجماع ده چې په لوی اختر کې د غټ ځناور یو حصه ته د عقیقې دپاره ساتلی شي. د عقیقې احکام د قربانۍ دي، قربانۍ احکام د عقیقې دي. غوښه به 3 حصو کې تقسیم او پوره هغه احکام دي، هغه عمر، هغه شرایط. زناور بالاله پیسې نه چلیږي، نه به غوښه الی. که طاقت ته نشته نو یو چیلی د ماشوم دپاره هم ټیک ته. نبي علیه السلام د امام حسن دپاره یو چیلی کړی، او که طاقت تی وي او دې نه کړه نو بیا هم ګناه نشته، او کوو به انشاءالله. برډ سالګیره دا مه کوئ. سالګیره نو چې سال وغورځه ته خوشحالي کې ہیپی برتھ ڈے ڈو یو. سال تو گر گیا تو آپ تو خوشی منا رہے ہیں جی، کیک کاٹ رہے ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے، میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر. تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. په سنت باندې عمل کوئ، هر آن، هر گھڑی، هر حال کې دی وخت کې د الله حکم او د نبی علیہ السلام طریقه څه ده، خوشحاله به ګرځئ، همیشه به خوشحاله. او شپږم کار ښکلي نوم ماشوم له کېده، د عربۍ او د قرآن او حدیثو د صحابو. انما تدعون یوم القیامة باسمائکم اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. باب الاسامی مشکا جلد نمبر 2. تاسو خپلو ماشومان له ښکلي نوم کېدی، ځکه چې د قیامت پر ورځ به تاسو بللی شئ په خپل نوم سره، او د خپل پلار په نوم سره به بللی شئ. د مور په نوم به آواز نه کېږي، دا غلطه مشهوره ده. نو ښکلي نوم کېدی، د عربۍ نوم کېدی، او د ماشوم تربیت وکړئ. د ماشومانو تربیت مونږ کوو چې یو پلار د ټرالۍ نه ګنۍ راوباسه او چوپي او خاندي او 15 بچي وي، د هغه 15 بچي ګیره کې به یې سپینه وي، نو دی به خپلو بچو ته نصیحت وکړي چې حرام مه کوه. دا بې شعوره او د علم نه کورا مور او پلار د اولاد تربیت وکړي. ادبوا اولادکم بثلاث خلال، اولاد کې 3 خبرې ور واچوئ. حب نبیکم، نبی سره مینه، وحب تلاوت القرآن، قرآن سره مینه، وحب اهل بیت، د نبی علیہ السلام اهل بیت لوریانې بچي او ښځو سره مینه. نبی علیہ السلام سره یو ماشوم دی، هر طرف ته لاس وي او ګس په خوراک کې. نبی علیہ السلام ورته نصیحت کوي، آقای نامدار سم الله، یا غلام سم الله، اے بچی د الله نوم واله. وکل بیمینک، په ښي لاس خورا. وکل مما یلیک، او مخامخ چې کوم تا ته پلیټ کې مخامخ حصه ده هغه خوره. هغې تربیت کړی دی، موږ به هم تربیت کوو. تربیت له ټایم ورکړئ. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب وکړي.